نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم صدق الله العظيم سورة المائدة شپږم پارا 38 نمبر آیت دی په مخکې آیتونو کې د غټې غلا د قطاع الطریق ذکر وشو اوس په دې آیتونو کې د وړې غلا په نسبت د هغې باندې عام سرقې ذکر کړي سرقه چې یو انسان د بل انسان مال د یو محفوظ ځای نه بغیر اجازت راواخلي دې ته وایي غلا او سرقه مال د بل کس دی په محفوظ ځای کې پروت دی بغیر د هغه د اجازت نه په پټه راواخلي که مال د دوی او بل چا سره پروت دی نو سرقه نه ده کمال په محفوظ ځای کې نه دی پروت لکه په سړک پروت دی یا بغیر محفوظ بل ځای کې پروت دی نو دې ته سرقه نه یا اجازت باندې راواخلي نو سرقه نه ده یا په ښکارې راوالي نو صدقه نه ده نو مال پردي محفوظ ځای نه بغیر د اجازت نه په پټه باندې راخیستل لکه مثال دکان یا کور دی یا بل یو محفوظ ځای کې پروت دی او دی ورشي پردي مال په پټه باندې راواخلي نو شرعاً دا سرقه ده په دې سرقه کې کدوه تولې اونیمې ماسي چاندے عمر قیمتی سیز د پټ کو نو شرعاً بددن لاس کټ کی کدا دین کم وی نو باغی کی بیا لاس کټ کول نشتا وتولی او نیمه ماسی چاندی چنن سبا تقریبا داغینا مسلور 500 روپے جوړي د دومره پیسو سیس چې اچا غلاک نو شرعاً د دنه بلاس کټ کولی شي او په دې آیت کې چې د کم سرقې ذکر دي او د غلط سزا نو هغه د دومره مال د غلا اوس که څوک د چا نه 100 روپۍ پټ کړي نو هغې ته غلا وایي او که څوک د چا نه 1000 پټ کړي هغې ته غلا وایي کسوک د شریکی او سیس پټ کې راغی ته غلا وایي لکه مثال د شریکی سیس د قوم خزانه ده وزیر اعلی سے پر اخته شو بوله پټکړه وزیر اعظم سے اخته شو پټکړه بلایا اگر چنی ول مزیدار نو مرګي وي کرپشن اصل کې غلا خدا نوم د انګلیش ته خلق تخور کوي درغلا نو دې تغلا وای په دې مال کې دا سړی خپل شریک ځکه دا د یو وطن سړی مثال یو لا کسان د یو په دین دی نو دې کې بلاس نشي کټ کولې ځکه دې کې د دم حصہ شته نو دا غلا خلاص کټ کول پاره کې نشته نو سزا وسوي سزا با د دې بیا تعزیر مسلمانانو بادشاہ چې د دغه جرم د بندېدو دپاره کومې طریقې سره سزا وښه کي هغه سزا به ورکوي خو شرعاً حد به نه وي د سرقې یا څوک د چا نه په زور یو څیز واخلي خو په غړېدلو سترګو په رڼا په ښکاره نو هغې ته به غصب وایي هغې ته به غلا نه وایي لکه اوس څوک په چا باندې ټوپک تماچه کي درو باسه دومره پیسې په ویښه
دې تغلا نه وي دې تغصب نو د دې سزا هم تعذير د لاس کټکول نه دي په قران کریم کې سلور قسم حدود ذکر دي اسلامي سزاګانې دا دوه قسم یو هغه سزا چې شرعاً د هغې اندازه معلومه ده شریعت هغه مقرر کړې ده په هیڅ دور کې په هغې کې کمې زیاتې څوک نشي کولی هغې ته حد وایي لکه مثال د غلا مسله نو د نبی علیہ السلام په دور کې چې د غلا کومه سزا وا تر قیامت پورې به اوږداوي دي چې نه څوک کمې کولی شي او نه زیاتې کولی شي دې ته شریعت کې حد وایي او بیم قسم هغه سزاګانې چې د هغه د هر دور سره مطابق چلی د هغې ته تعزیر وایي نو په هغه دور کې چې خلک کومې سزا باندې ملک کېږي لکه اوس یو سړي دی هغه دې په جیل کې واچو نو هغه د جرم نه بچ بس بادشاه د مسلمانانو به یې جیل کې واچو یا مثال یو سود ګزار یې وویل هغه به بند شي بس یو سود ګزاره به که مسلمانانو بادشاه ووایي چې دې به جرمانه دې به بند شي جرمانه دي که مسلمانانو بادشاه ووایي چې دا ډېر سخت نه منع کېږي او به سوځو او دې سوځي کاغوی چې په اوبو کې به ډوب کړو ډوب کېږي هغه دور سره سزا ورکول شي هغې ته تعزیر وایي په قرآن کریم کې حدود څلور ذکر دي او ټول حدود شریعت کې پنځه دي یو حد د ډاکو دی بل ورځني درس کې تېر شي چې ډاکو ګیر شي په غلا کې د هغه نه به لاس او پام مخالف کړي یو حق په قرآن کې د ذکر دې کې کمې زیاتې څوک نشي کولی نه بزرګ او نه مجرم او دویم حق سرقه ده لکه نن درس د دوه تولې نیمې ماسې چاندې قیمت برابر سیس چاولا د سرقې د تاریخ مطابق نو د دنه بلاس کټ کېږي د نبی علیہ السلام د دور نه قیامت پورې دې کې څوک کمې زیاتې د ځان نه نشي کولی دې ته حد وایي دریم حد زنا یو سړی دی غیر شادي شوده دی او یو زنانه سره زنا وکړه د لپاره سل کولی او کنه شادي شوده د لپاره سنسار قبول دی دا حد په دې کې کمې زیاتې څوک نشي کولی نبی علیہ السلام دور کې چې کومه سزا و اوس په او څلورم قسم یو سړی دی په یو پاک دامن زنانه باندې زنا تهمت ولګو د دې لپاره قرآن کې په سورې نور کې اتیا کوړي سزا ذکر دي چې دا اتیا کوړي به ورکې کدا ګناه یې ثابت نه کړه نو شرعاً د دې سزا مقرر ده دا څلور سزاګانې حدود په قرآن کې مقرر دي پنځمه سزا چې په قرآن کې نشته البته په هغې باندې صحابه کرام اجماع ده چې هغه د شرابو سزا حد شرب چا چې شراب وڅښل هغه ته به اتیا کوړي سزا میلاویږي دا حد دی دا پنځه سزاګانې شریعت کې مقرر دي اوس که د دې نه علاوه کوم جرمونه دي دا غي سزا د مسلمانانو بادشاہ چې څنګه خوخي هغه ورکول شي لکه قران کریم کې ذکر دي چې چا زنا وکړه دا غي سزا ده نو یو سړی را پاسي او نعوذ بالله تخبل مور سره بدتري وکړه دې ته اوس زنا نه و ځکه زنا پر دې زنانه سره چې هغه د پاره په نکاح حلالي او مور په هیڅ صورت نه حلالي او دغه د کار دومره قبیح دی چې د فطرت اسلامي نه خلاف دی نو شریعت وی چې څنګه سزا ولا بادشاہ غواړي وردی کی او که بادشاہ وی چې دا سړی ډېر غټ ظالم دی او به سوزو لږ که بادشاہ وی د غر نه بیرو او دې ورته که بادشاہ وی دیوال لاندې به سمول دیوال به بیرو ورته دې طریقې چې څنګه ته بادشاہ غواړي نو تعزیرا سزا ورکول شي یا د شراب اسکلو سزا کو شریعت ذکر کړی اتیا کوړي
خو که یو سړی دومره کمعقل شي چې هغه تش او د سماعت وسکل یا یو سړی کمعقل شي هغه پوډر وسکل یا چرس وسکل د شرابو سزا ذکر نه اتیا کوړي خو د چرسو د پوډرو یا د تش او د سماعت یا د ګندګۍ خوړلو سزا شریعت کې ذکر نه ده اوس بسوي چې په دې کې ګناه نشته نه ګناه ده خو سزا به څنګه ورکړي څنګه چې د مسلمانانو بادشاہ مناسب ګڼي هغه شان سزا به ورکړي دا خبره ستاسو په ذهن کې چې شریعت کې کومه سزا مقرر ده هغه ته حدود او شریعت کې چې کوم کار حرام ناروا دي لیکن سزا ولا مقرر نه ده هغه د لپاره سزا تعزیر او زمونږ د فقه په کتابونو کې دوه قسم سزاګانې ذکر کیږي حدود او تعزیرات نو حدود هغه مقرر او تعزیر هغه سزا مقرر نه پدې کې غیر مقلدین واقعان زموږ په دې مذهب حنفي او اعتراض کوي هغه اعتراض دا زموږ په فقه کې یو مسله ده چې یو سړی د مور سره زنا وکړي نو په د باندې حد نشته دا مسله په غور سره وایي مور سره زنا وکړي نو حد به نشته نو یې وګوره کله تاسو فقه کې دا دي چې ګناه به نشته ګوره د تاسو دجلو مسله دا څه نه و مسله دا و چې زنا یې د مور سره یا مور سره یا نیا سره یا د لور سره وکړي حد به نشته حد به نشته ځان فکر څه به نشته حد نو حد هغه سزا کوي چې شریعت مقرر کړي هغه به نشته ګناه دا کار حرام دی اوس بدل سزا څنګه ورکړي د مسلمانانو بادشاہ چې څنګه غواړي سزا ورکړي نو دا نه چې دا کار ګناه نه دی نه د شریعت سزا کې کېدی شي دی ژوندۍ بچي لکه سل کوړي او دی ژوندۍ پاتې شي خو د مسلمانانو بادشاہ کو غواړي چې دې په اور وسوځي نو تعذير کې سوزول شي کله مسلمانانو بادشاہ وایي چې په بجلی کې مړکول شي په کومه طریقې سره که مسلمانانو بادشاہ وایي سر ته کټ کوي څنګه چې وګورئ وګوره دې چې تاسو مسله دې بچین کې وی چې شریعت کې حد به نشته نو چې حد به نشته نو ګناه به نه ګناه به وي او حد به نه لکه تاسو ته مثال ما ذکر کو یو سړي چرس وسره نو د چرس مسله قرآن حدیث کې ذکر نه ده چې دله به کومه سزا ورکړي مسلمانانو د بادشاہ اختیار څنګه سزا چې ورکړي حرام کار دی ګناه ده او سزا به د مسلمانانو بادشاہ د موقع او د وخت مناسب ورکړي د سړي مناسب څنګه سزا باندې سړي د دې کار نه بنديږي هغه سزا دی ورکړي په دې مسله کې تاسو دې کې سرخلاصي چې دا مسله د غیر مقلدین په غلطه طریقې سره خلق کوي چې تاسو فقہ کې مسله دا ده نو مسله خدا ده او مسله د دې لپاره سزا ذکر ده خو سزا معلومه نه ده هغه دروغ مسله تاسو ته بیان کې او صحیح صورت د مسلې پټ کی او دا د غیر مقلدین او عادت چې سم مسله تاسو چرته نه بیانې مسله به تګړه وډ کی او بیا به تاسو ګورستا په فقہ کې او تاسو په مذهب کې مسله ده صورت بدل نو په دې قران کریم کې الله پاک په دې ځکه د غلا سزا ذکر کوي چې لا پته کټ کی چې تمره غلا چا کړی وي او دا د خلکو لپاره په توګه عبرت چې سبا سو غلا نه کوي الله پاک دې تاسو عمل توفیق راکړي او موږ تاسو الله پاک د غلاګان نو ساتي تو فرمایي والسارق والسري والسارقة والخزا فاقطعوا فاستاسوا كتئيد يوم لا سنة ديدوالو جزاء بما كسبا دا جزاء دا سزا دا آکا چدی کم کڑی نکالا من اللہ دا عبرت کی دا اللہ پاک دا طرفنا دا نور خلق لپارا واللہ عزیز حکیم واللہ پاک غالب و حکمت والا ذات فمن تاب من بعد ذنبی پس چاچے توبہ بستلا پس دے غلانا دے گنانا وأصلح وزال سمت فإن الله يتوب عليه بشك الله پاک وتوبه قبول کړو إن الله غفور رحيم بشك الله پاک قبول کی مهربان ألم تعلم تاسو نګوري أن الله بشك الله پاک یا ألم تعلم تنبيه مخاطبا أن الله بشك الله پاک له ملك السماوات والأرض الله دفار بادشاہ د اسمان نو سزمت کړه يعذب من يشاء والله عذاب کی چاته غواړي ويغفر لمن يشاء او بخنه کوي چاته غواړي والله على كل شيء قدير او الله پاک پر څه باندې قادر دی واخر